دا ما سره کتاب دی، دا کتاب خو زما دی، مونږ لیکلی د روضة الناظر و جنة المناظر. خو دې کې مونږ د یو کتاب نه چې کتاب هغه دارالعلوم دیوبند نه لیکلی شوی او د هغه کتاب چې کوم دی نو نوم دی کتاب دارالعلوم دیوبند. د هغه کتاب نه دو دیوبندی تعریف نقل کړی چې دیوبندی چاته وایي. هر سړی به وایي زه دیوبندی یم که نه. د دیوبندی هغه تعریف په معتبري چې کوم دیوبندیانو په خپله کړي، بلکې کم تعریف چې هغه د دیوبند نه شوی دی نو څه به وي هغه به معتبري چې هغې څه تعریف کړی دی. نو که هغه بیا په چا کې و نو هغه به دیوبندي او که هغه پکې نه و نو که هغه ځان ته د شپې د ورځې دیوبندي وي نو هغه دیوبندي کېږي په دې باندې نه، په تش نوم باندې. تاسو غوږ کېدی دې څه وایي؟ دې ذکر کوي چې دیوبندي چاته وي؟ من هو الدیوبندي، دیوبندي څوک دی؟ نو دی وایي من یتمسک بالکتاب والسنة الصحیحة الثابتة ويجتنب البدع والخرافات ويعمل بظاهر الشريعة تماما ويهتم بتزكية الباطن فهو دیوبندی حقا ولو لم يعرف قرية دیوبند ولم يسمع منها شيئا ومن كان على خلاف ذلك فهو ليس بدیوبندی ولو كان مسقط رأسه دیوبند. وی دیوبندی هغه دی چې هغه په قرآن باندې منګول لګي، قرآن کریم متبع دی، او هغه دی چې هغه په سنت صحیحه، سنت ویل خو دې سره د صحیحه او د ثابته قید لګوي چې کم احادیث سنت صحیح ثابت دي باغې منګول لګي. ويجتنب البدع او ځان بچ کی د بدعاتونو او د خرافاتونو. ويعمل بظاهر الشریعة تماما او دې د شریعت په ظاهر باندې مکمل عمل کوي. ويهتم بتزکیة الباطن او د خپل باطنم تزکیه کوي، الله سره خپل تعلق قائموي. نو دا دیوبندی دی. اگر که دې د دیوبند کله نه پیژني، پوهېږي د دیوبند مدرسه نه پیژني او د هغې په باره کې د سر نه څه اورېدلي هم نه دي، او کوم سړی چې د دې خلاف وي، د قرآن خلاف، د سنتو خلاف، د بدعتو پرچار کوونکې او په شریعت عمل نه او تزکیه د باطن نه، نو دا بالکل دیوبندی نه دی. اگر که دې په دیوبند کې پیدا شوی ولې نه پوهېږي، دې باغه ځای کې پیدا شو، دا دیوبندی نه.